خو د دې نه مخکې چې په امن کمیټې کې نو چېرته ظلم شوی نو دی راغلی او لکه د نر ولاړ دی مونږ چېرته همدلته کوړي ته نیو راغلي چې باچا صاحب په کوړي کې زیاتې شوې نن تا ته راغلو دا زیاتې ولې کېږي زما وروڼو یو شی غیرت وکئ دا زمونږ بچی دی زمونږ بچی شهید شوی دی هر یو دې په کور کې دا ووایي چې دا زمونږ بچی شهید شوی دی د خپلو بچو نومونه والئ چې دا نن احتشام شهید شوی دا نن فلاني شهید شوی که مونږ نه دې تپوس ونه کړو نو څوک به کوي لاړ شئ او خپلو موریانو خپلو پلارانو ته ووایئ چې مونږ به انقلاب راولو داسې انقلاب به راولو چې همدغه باره په منګل کې داسې نه کېږي بلکې په یو کلي کې هم داسې نه کېږي 48 ګنټې ټایم دی واوره انتظامیه والو که په 48 ګنټې کې را بچي څه ونه شو قسم مې د بختې وي چې دا روډ به بندوو که دې سره ونه شو مردان ته به د ډي جي دفتر کې پرېوځو هله به راځو چې دې بچي قاتلان را پیدا کړو دا ولې مړ شوی په څه مړ شوی چې زه پیدا شوی ما قسم مې د بختۍ ما د دوست محمد غوندې شریفه کورنۍ نه لیدلې داسې ده که داسې نه ده قسم وخورئ دی نه جنګ کړی نه جګړه کړې نه په جداد چېرته چا سره لانجې کړې دي جدادمن خلک دی شریف خلک دی نن هغوی سره ظلم وشو ولې وشو او یو داسې بچي ما واورېدل چې دې چېرته د کور هم نه دی راوتی سبق به یې وي جومات ته به تلو مونځ به یې کولو او بیا به خپل کور کې ناست و او دې بچي سره ظلم وشو نو یو کېږو به انشاءالله که نه کله مه ووایئ چې ټول به یو کېږو تپوس به کوو والسلام